دې حوالې سره به څه څونه کاله د دښمني روانه وه دې زیات تر تجربه شوي که څه کم تقدیر څه به وایې د دې باره کې؟ یاره دښمني یو داسې بې درده شی دی دښمنۍ کې ګټې نشته دی دښمنۍ کې سراسر ټول تاوان دی دا خو د خلک هغه خلکو نه تپوس وکړي چې د چا په کورونو باندې دښمني راغلي وي د چا په کورونو باندې د حساب کتاب راغلی پوه شوې نن سبا موږ په دې ټیک ټوکو باندې په دې یوټیوب باندې دا حالات ګورو د خلکو دا 15 او 2 ټوپکې ځان پسې روانې کړي که نه پوه شوې دی چې د کله د کوره په 3 جنازې وځي که نه دې ته بیا د ټوپک پته ولګي چې ټوپک څه زور دی زمونږ دښمنۍ دی زمونږ پکې کورونه زمونږ پکې خونې ورانې شوې مونږ هر سړي له یو پیغام ورکوو چې وروره ټوپک تماچا هغه سړی ګرځوئ چې د چا دښمنۍ وي د چا مسلې وي ته د شادیالو کې ګور د خلکو 15 ځان پسې روانې کړي وي دا ټول شوشا والا خلک دي زه د ټول دنیا ته یو پیغام دا ورکوم چې زمونږ د کلي د وطن خلکو سره مسلې دښمنۍ تېرې دي موږ مهرباني خلکو ته دا ریکویسټ کوو چې یاره دښمنۍ کې خیر نشته دی دښمنۍ کې دا خیر دی ښایسته ځوان به نه مري ښایسته سر پټۍ به نه ځي پوه شوې مونږ وګورو که نه اول زه درته خپل د کور خبره کوم مونږ وګوره کونډې یتیمانانې جړاګانې کوي د اختر شپو ورځو کې وګوره خلکو ته وګوره خلکو چکر ولځي دا سیلونه کوي ورځه کوي مونږ ګوره کونډې یتیمانان جړاګانې کوي دا وجه څه ده دا صرف یو د ټوپک وجه ده پوه شوې داسې خلکو ته به څه پیغام ورکړي زیات تر مونږ کتلي چې 40 50 کاله دښمني په اخر کې بیا هم راضینامه وشي نو زه دا یو پیغام دی ټول وطن ته ورکوم چې دښمنۍ کې خیر نشته دی او که 10 کال او که 20 کال پوه شوې نو روغه کول پکار دي ځان له تاوان ورکه په یو ځوان د نه مړ شي هغه ځوان ستا نه راځي پوه شوې هر سړي ته زه وایم چې وروره تاوان وکړي له 10 لکه 10 لکه تاوان وکړي پیسې هم راځي هر څه راځي خو که یو ځوان د نه لاړو هغه ځوان بیا نشي راتلی بسم الله وبالله ثم الله دا قسم زمونږ ورولی دی د دې نه پس به مونږ هېڅ بد په زړه کې د دې د بدو نه ساتو که چا مونږ سره منډه کرډه وایي په دې کې ګرځېدلی وي هغوی دپاره هم دا د ورولی قسم دی ورغاړ دي सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो जरगी की मेंबरान है अजी मकबली, मलक तारिक अवान MP, मलक फयाज खान अरबाब साहब और मलक अयाज खान और मलक ज़फ़र खान, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है। 4 सालों से ये दुश्मनी जो है ना, हमारे एक भतीजा था मामूली तनाज़े पर एक बंदे ने रजवली के नाम से उसने ज़ख्मी कर दिया, तो अभी वो जेल में है। हुकूमत ने उसको 8 साल सज़ा दी है और 28 लाख जुर्माना लगा दिया। तो जरगों वाला ने बहुत कोशिश की है, हम लोगों ने जरगी की खातिर और अल्लाह की रज़ा के लिए बिल्कुल माफ़ किया है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे पश्तून भाई है उनकी जितनी भी दुश्मनी है, मेरे ख्याल से अगर जरगी के सिस्टम से वो आपस में बैठकर मसले का हल यही है। और दूसरी बात ये है कि यंग पूल जो है, नौजवान जो है आज तक पिस्तौल उठाता है, बंदूक उठाता है, टिकटॉकों पे बदमाशी जाहिर करता है। तो सारी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ मेहरबानी करके आपके बाप का और अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का जो ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है उसको ख़राब ना करें, टिकटॉकों से और बदमाशों से परहेज़ करें। لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر دا چې اول تاسو شکریہ دا کومه تاسو راغلی مې ټیمو کې مچولستو وا بل خبر دا چې یاره دښمنی څه شی نه دی، دښمنی سرهور دی. راشه مونږ تاسو کا چیرې په مونږ ستیر شوی دی د خپل د مونږ چې کم دی په دې ټوپکو په دې به چې کم دی زمونږ د کور نه 15 جنازې وتې وي دا خلکو د شوشانه ګرځي او مونږ یې قسم وختې د مجبورۍ نه ګرځو. الله پاک دې په مونږ خپل فضل او رحم وکړي او الله پاک دې د ټول د دشمنۍ په حیث ته وجود سترګو باندې ختم کړي. نو اخر مسر راضینامه ده چې په کور جنډې ودرې دي کنه په کور به دنیا جنډې ولاړې وي دې کې ګټه نشي دشمنۍ کې خسته ځوان بځي خسته پټې بځي نه به څوک خور کوي نه به څوک در کوي او نه بدنه کوي او ډېرې مسلې دي پکې. پولیس په دې بېزتیانې کوي
زنانو په المارو کې بلګي مطلب په زنانو په شینو کې بګوته وي ډېر خبرې دي پکې کنه او بس الله پاک دې په موږ ټول باندې خپل فضل او رحم وکړي او الله پاک دې ټول دشمنی ختم کړي مبارکم شمار جامد بندو مسئول راځي دا مستخر په ماده راشي د ټول یو بل ته ترغاړو دا ګور دا قرآن تم ملاوي کې بس